خشي مړی وشي جی د مړی د کور خو زمونږ دپاره مستقل یو میله جوړه شي، هغه 3 ورځې خو هلته پاتې یو، بیا مستقل هره جمعه ټول اهل ویال واپس راجمع کېږي، بیا ورپسې دا د 4 جمعې وشي، 4-5 جمعې ورپسې 40 ورځې چې پوره شي، نو 40 ورځې پس بیا ټول راجمع شي، یو غټ خیرات وشي، 40 چې ورته موږ وایو. ښه بیا چې کال پوره شي نو بیا پسې مستقل غټ خیرات بل کوو، ولې کال پوره شو د مړي. ښه بیا به کې میاشت کې اخترونه راشي، نو د دې اختر د مونځ نه مخکې زمونږ دا یو رسم دی چې ټول د مړي کور ته لاړ شو، هلته شور شغرب جوړ کړو، سینې ووخو، مخونه ووخو، په چغو چغو وجاړو، هغه غریبانان بیا په تکلیف کې کړو. ګورې دا په شریعت کې نشته. 3 ورځو پورې صرف او صرف 3 ورځې ته په میت باندې غم کولی شي، د دې نه اخوا راجمع کېدل، اجتماعي دعاګانې کول او بیا ورپسې جي خیراتونه کول دا نشته جي. مړي پسې به خیرات کې ټایم به ولنه مقرر دی، مونږ ولا خصوصي ټایم مقرر کړی، هر جمعرات چې کم ماښام دا غرمه راشي خصوصي طور سره زمونږ زنانه راجمع کېږي او بیا جي غیبتونه پکې ښه ډېر شي وکړو، ګډې وډې خبرې وکړو، خدایه مړي ته د دې ثواب ورسوي. دا کار چې دی کم کړی دا د ثواب دی کړی چې ته پسې د دې ثواب وربخې، د غیبت ثواب پسې وربخې. خدای شته کو دی مړي ته د ویلو طاقت وی که نه چې دا راغلی او زمونږ په دې مرو غلی شوی چې ولې تا سره ما بد څه کړي دي چې دا هر څه راپسې رالیږي. وایي داسې نه کوو. ښه زمونږ جي ورندار وفات شوه، نو په 3 ورځ په اولنۍ ورځ، په 3 ورځ او په 2 اعلان وکړو چې بس 3 ورځې پوره شوې، مهرباني وکړئ په دغه سلسله کې به نور نه راځئ، جمعې نه کوو، څلوېښتیانې نه کوو، کلونه نه کوو. د دې وینا باوجود جمعرات ورځ به شو جي دا مېلمانه به راخوشي، ولې چې جمعه ده نن، نو مجبورن به بیا د مېلمانستیا په طور باندې هغوی له خوراکونه تیارول، خپله به هم د رزق درک نه لګېدو، هغوی له به مر څه تیارول. بھئی دا په دین کې نشته، ولې ځان ګناهګاروئ؟ الله رب العزت په تپوس کوي، دا په دین کې مونږ ځان له زائد کارونه روغ کړي. الله رب العزت د خپل پیغمبر په خوله باندې مونږ او تاسو ته طریقه ښودلې ده، وقت التعزیه من حین یموت الى 3 ایام، چې کله انسان مړ شي د دې مرګ نه واله تر 3 ورځ د پوره کېدو پورې ته د تعزیت کولی شي، دعاګانې کولی شي، اجتماعي دعا کولی شي، لیکن د 3 ورځو نه پس ویکره بعده بیا مکروه دی، اسلام د دې اجازت نه ورکوي. نو پاتې شو جمعې، اخترونه، څلوېښتیانې او کلونه، دا په اسلام کې نشته، دا زمونږ د پښتنو خپل ایجاد دی او په دې وجه راجمع شو چې بیا مړي ته به د دې اجر هم رسي، د ګناه اجر ورته ورسي. مستقل جړاګانې پې کېږي، مستقل رسمونه کېږي. ما داسې لیدلې دي په قرض یې پیسې راغستې د مړي کور والا او یو دسترخوان سجو کی او ټول مېلمانه ته راجمع شي، خو په بسه بسه یې وخوري او خدای مړي ته د دې اجر ورسي او لاړ شي. د دې اجر مړي ته نه رسي، د دې اجر شتم نه، او که عذاب یې وربخې نو بېله خبره ده. نو دا اصول قایم کړو چې په 3 ورځ باندې په پښتو کلماتو کې ووایو چې بھئی ګوره جمعې نشته، د جمعې په غرض را نه شي، څلوېښتیانې نشته، د څلوېښتۍ په غرض را نه شي، نه کلونه کوو، نه د اختر په ورځ باندې ګورې د تعزیت دپاره را نه شي. که به دې څوک خفه کېږي وروره خفه دې شي چې الله خفه نه شي. مونږ دې خبرې تباه برباد کړو. دا خلک په څه وایي، دا خلک په څه وایي؟ په دې کې مونږ د الله نافرمانۍ کې د حد نه ووتو. کله هم دا سوچ نه دی کړی چې الله خو خفه شو کېږي بس. نو چې دا خپل اصول جوړ کو. فتاوا عثماني لیکلي دي چې د تعزیت مستحب طریقه دا ده چې کله خلک راشي نو لازم دی نه ګڼي چې بھئی یو دعا به وکړو، کو بلا لزوم دعا دی وکړه، لاس ته اوچت کو نو خیر دی،
او کو لازمی دی وګڼل کو دعا دی ونه کړنو سړی دی ملامت کوي لکه زمون په عرف کې چې کوم دی الکه دعا کا کنه راغله وخت نه ناشته حالان کې 15 دعاګانې به کړي 15 کسانو سره الله سمو جوړو یو دعا وکړو او دعا صحیح بعض وخت خبرې کو یو کس आवाज وکي یو دعا وکړو بس لا سونه شو او دا چلو تاسو دعاګانو پس خندا ته خلک دې ته غور وکړه د خدای بنده سره پاره راغله زمونږه په مړو کې چې دغه وخت پکار دا چې مونږ ته الله یاد وي پکار دا چې مونږ خپل قبر را یاد شي ځکه چې نن مونږ په یو مړی راجم شوي او سبب په ما باندې خلک راجم کیږي داسې زبم مړم نو که اوس نه مونږ د دې بدعاتو رد نه کړو دام ختم نه کړل زمونږ پسې مونږ چلو نه کیږي په خپل کور کې په اسلام باندې غیرت وکړو چې په نور صاحب باندې لازمولو نه شو په خپل کور کې خو لازمولو شو کنه چې ګوري ما پسې به جمعې نه کوي وره او نه پتا شو پسې کوم نه دا په شریعت کې شته نه د پسې سلوخته کوم نه به ما پسې کوي دا د اوس نه دا تعلیم ورکو خپل اهل و عیال ثواب د پاره د اجر د پاره د ایصال ثواب چې د مړی ته خیر ورسی خیرات ورپسې وکا ټیم ولا ما مقرره وا او زه خو هم کنه چې دا کمی جمعې زمونږ ابو تاسو په اور کې مروجي دي کلونه سلوختیانه پتک کورز باندې خو سره خیراتونه کوي ځکه کو ته ارسنګ صحیح نیت کې خدا دا اول دا بدعت را روان دي نو دا په دغه زمره کې داخل دي د ګناه په زمره کې راځي دغه سلوختیانه یو 2-3 هفته مخکې وکا 2-3 هفته بعد کې وکا اړو چې چاته پته نه اچانک خیرات وکا اړو څوک راغواړه ما کور ته خلکو لولېګا خپل ګاون کې خلکو لسالنو لېګا مسجد کې پیسې وکا دا بهترین کار مسجد کې قرانونه وروړل مسجد کې چې پکی خراب دي پکی سم کا لیټونه لګوا د سړی توپ کار دې مړی ته خیر ورسی مونږ خو فضل د خلکو خېټه ډکول غواړو خدای شته کو در پس سوګدامو چې دا ډېر خسړې دي او نه پکې پته مروجه خیراتونه کې څه اجر شته زما په مقصد به پوهې وای زه صرف دا ویل غواړم چې دا بدعات زمونږ د رسم رواج نه وځي زمونږ د علاقو نه وځي او دې کې زمونږ تاسو غټ کردار دی مونږ د خزو نډیر مجبور یو کنه چې خزه وای نه ولې فلانه وځوي چې جمعه پسې نشي کولی فلانه وای چې ګوره په خپل رور باندې تنګو خدای چې مر شو پسې خیرات نه کې سلوختی ور پسې نه کوي وای دې فلانه خو یو ورځ مال کور لا خرشارونه لګل فلانه خو یو ورځ مال کور ته سالن رونه لګل او ما پسې خبرې کوي دغه خبرو جواب به ورکړي یا ساته لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق تابعداري باندې کې کم ځای کې چې د الله نافرمانی راځي پس ګوره چې کم ځای کې الله پس خوشحالي کې بساغه کوا کو مخلوق خفه کیږي خفه دي شي یو وخت بدارا شي چې دک سړی بتانه خوشاله چې تا پکې د الله د حکم تابعداري کړي الله رب العزت موږ تاسو ته کامل اتباع دین متین را نصیب الحمدلله رب العالمین